ګرانو کتونکو دا مهال زما سره ستر علم دین مولانا خلیل الرحمن صاحب موجود دی، کوم چې د جامعه عزیزیه د هغې محتمم دی. خبرې اترې به د دوی سره کومه چې دغه ملته د ترکي صدر راغلی دی، د دغه ترکي صدر دغه دورې ته دوی په کم نظر باندې ګوري، او کله چې د ملته د بهر ملکونو نه وفد راځي نو یوه داسې انتشاري ټوله چې هغه احتجاجونه کوي، هغه روډونه بندوي. نو د ملک د ترقۍ دپاره چې دا کوم کردار ادا کیږي په دې باندې د دوی څه نظر دی؟ یقینا د ترک صدر او که د هر اسلامي هیواد صدر یا وزیر اعظم راځي او په دې سوچ باندې چې د امت مسلمه وحدت پیدا شي، نو دا د ټول امت دپاره د خوشحالۍ خبره ده، د اطمینان خبره ده. او کله کوم امت یو شي نو بیا کفر سوال نه پیدا کیږي چې هغه په یو مسلمان ملک باندې حمله ورشي. او جناب نبی کریم سلم د دې امت ته پیغام ورکړی دی. حضور فرمایي المسلمون کجسد واحد ان اشتکا راسه اشتکا کله و ان اشتکا عینه اشتکا کله. حضور فرمایي ټول امت د یو بدن په شانتې دی، که بدن کې په سر درشي بدن ټول ورسه بې ارامئ، که په سترګه درشي ټول بدن بې ارامئ. کاش امت کې وحدت راشي نو دا ټولې پریشانۍ به ختم شي. نو د طیب اردگان راتلل پاکستان ته او د وحدت او د اتفاق سبق دا زمونږ دپاره د ټولو نه زیاته خوشاین خبره ده د امت مسلمه دپاره. او بیا د آیین د پاسداران یا د ملک د سرحداتو محافظین او خاص کر حافظ منیر عاصم صاحب یقینا په دې وخت کې هغوی د ملک دپاره یا د قوم دپاره کومې هلې ځلې کوي او په کوم نهج باندې روان دی چې الفشار یا د ملک نه بدامني ختمولو دپاره کوم عزم یې کړی دی. نو موږ هر هغه کس چې هغه د ملک د قوم خیرخواهي هغوی ته لاس په دعایي چې الله پاک دا ملک او دا قوم د خوشحالۍ سره مخ کړي، او کم بیروني په دې ملک کې د اسلام او مسلمان او د ملک خلاف سازشونه کیږي چې هر څوک ناکامۍ موږ ورته ویلکم کوو. دعاګانې مو ورسره دي، الله پاک دی کامیاب او کامران دي. مولانا صاحب هغه انتشاري ټوله په دې ملک کې داسې د بیلاروس وفد راغی، بنګلادیش نه راغی، نور ملکونو نه رالو که نه، نو هغه احتجاجونه درنې آیا د مسلو حل دی؟ خو د سیاست نه بالاتر موږ خبرې اترې کوو، موږ اصل کې خپل سیاسي مفاداتو ته ګورو، د ملک مفاداتو ته نه ګورو. نو څه وایې؟ یقینا که موږ وګورو په دې ملک کې بیروني قوتونه لاس اچوي چې د دې اټمي طاقت ته نقصان ورسیږي، د دې هغه معاشي لحاظ سره او دغه شانتې کم چې د دې ملک د ترقۍ اسباب دي او په څه طریقه باندې راکم کړی شي او دا ملک او قوم د پریشانو سره د زوال سره مخ شي، تاکي دا یو اسلامي دنیا کې ملک دی، اټمي ملک دی چې دا د خطرو سره مخي او د دې سبا موږ دپاره پریشانی نه او د امت مسلمه دپاره د قوت سبب ونه ګرځي. نو دا د بیروني دنیا د بیروني اسټابلیشمنټ یو ایجنډا ده، هغه په مختلف شکل کې داسې پارټۍ او داسې دغه کوي اکټیویسټ کوي چې هغه د ملک سره دغه وشي، د دې ملک خلاف نقصان ورکړي او د دې دا ترقي ونه کړي. نو د هغې چې دی څومره چې باشعوره پاکستانی عوام دي، مسلمانان دي، هغې له په دې باندې سوچ پکار دی، فکر پکار دی، او کم جماعتونه کم خلک چې د دې ملک قوم د ترقۍ سوچ لري او هغې دپاره هلې ځلې کوي، د هغې سره کلک ودرېده پکار دی. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، د هغه انتشاریانو د هغه بیروني عناصر چې د ملک کې د نقصان سبب ګرځي د هغوی پېژنګلو پکار ده. مولانا صاحب په اشاره کې دغه خبرې وکړې. نور هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دې وخت کې څوک په دغه ملک کې انتشار او افراتفري پیدا کوي. عاصم منیر صاحب ته داد ورکوي چې هغه د دې ملک د سمي دپاره کوم کردار ادا کړی دی، او د طیب اردگان دغه دوره چې کومه ده نو ډېره زبردسته بلی پاکستان دپاره. خلکو ته دغه میسج ورکوي مولانا صاحب چې د یووالي او د اتحاد او اتفاق سخت ضرورت دی، نه چې موږ په سیاسي یلغر کې چې کوم دی د ملک مفادات چې کوم دی هغه په دو باندې ولګو نه دي پکار.